وبركاته. څنګه سلو پیخي سلو پیخي څه خطي واسه چورسي وتوي دې څه په سورة البقرة آية نمبر 84. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. ما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. رود بني إسرائيل چې اصل کې دا يهود دي، الله تعالی دا وی واقعات شروع کړی دي او د ډېر وخت نه دا وی حالات را روان دي. اوس دې آیاتونو کې الله تعالی دا وی د واده خلافۍ یو بل شق ذکر کوي او یو بل موضوع دا وی ذکر کوي. خدای نه مخکې دا پیژندل پکار دي چې اصل کې دا يهود چې کوم دي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته نو راغلی نو په دې مدینه منوره کې اصل کې یو د مدینې نوم یثرب یو د ځکه وی چې بدی کې او په خلکو باندې تبر راتله، نو په دې نوم یثرب بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نوم بدل کو مدینه منوره ته کې خودا یا مدینه طیبه ته ویل کېږي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راتګ نه مخکې په دې مدینه منوره کې 15 قسمه خلک اوسېدل. 3 قبیلې پکې د یهود وي او 2 قبیلې پکې د عربو د مشرکانو وي. نو د یهودو چې کومې 3 قبیلې وي، یو بنو نذیر، یو بنو قریظه او یو بنو قینقاع. او دا اوس او خزرج چې کوم دي نو دوی عرب خلکو خو دوی کافرانو او د اسلام خو تصور نه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبوت خبر وکړه په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې لاسو مسلمان وو. بیا ورو مسلمانان چې کله هجرت کوو د مسلمانان شو او خپل ایمان پټ کړو. نو په دې يهودو کې چې کومې 3 قبیلې نو دا بنو قینقاع چې نو په مدینه منوره کې چې کوم بازار او دغه خواته اوسېدل، او بنو نذیر چې کوم دي نو دوی د مسجد قباء خواته اوسېدل، او دا بنو قریظه چې کوم دي نو دا د مسجد نبوي شاته اوسېدل. او دا 2 قبیلې اوس او خزرج وسلام د کافرانو د عرب مشرکانو دا اوس لګړ اوسېدل. خدا اوس چې نو دا د بنو قریظه ملګری او خزرج بنو نذیر او بنو قینقاع د دوی یو اتحاد. نو دی یهودنا الله تعالی په تورات کې وعده غوښتي و، دا ورته ویلو چې ګوره تاسو به د یو بل وینې نه تویوئ، لا تسفکون دماءکم، د یو بل وینې به نه تویوئ، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، او خپل ځانونه به د کورونو نه وباسئ. نو علماء وایي چې یو سړی به خپل ځان څنګه د کوره وباسي؟ و دې مثال دې سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي
مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ټول مؤمنان پر همدلی کې د یو بل سره په سلوک کې داسې دي لکه د یو جسم په شان. نو دلته کې الله تعالی د یهودو نه وعده غوښتې او په تورات کې چې تاسو به یو خلک دی نو یو بل د کورونه نه وباسئ، یو بل به وجنئ نه، نو دوی اقرار وکړو چې صحیح ده. وانتم تشهدون، او الله تعالی ورته تاسو حاضر وئ، یعنې تاسو په دې خبره ګواهي ورکولی چې موږ به داسې نه کوو. خو بیا داسې وشوه چې دا بنو قینقاع او اوس، دا اوس د بنو قریظه سره شو او خزرج بنو نذیر او بنو قینقاع دا یو بلاک شو. نو یو طرف ته د یهودو قبیله وه، بل طرف ته د یهودو دوه قبیلې وي. یو طرف ته د مشرکانو یو قبیله وه او بل طرف ته د مشرکانو بله قبیله وه. نو داسې به وشو چې کله به دوی په یو بل باندې حملې کولې، نو یهود به رالګېدل او یهود به یې وژل، دغه شان عرب به رالګېدل او دا عرب به یې وژل. نو الله تعالی ورته وایي چې ګوره داسې مه کوئ، کنه ذلت به د باندې مسلط کړم. او یوه خبره بله وه، د یوې خبرې ته الله تعالی دا وعده غوښتې وه په تورات کې چې تاسو به یهودي سړی چېرته کې د چا سره په قید کې نه پرېږدئ، پیسې به ورکوئ خو هغه به رازادوئ. نو دوی په دې خبره باندې بیا عمل کوو. لکه ګوره دا دوه خبرې نه منلي. الله تعالی ورته وایي قتل به نه کوو، دوی به قتل کوو. الله تعالی ورته یو به د کورونه به نه وباسئ، دوی به د کورونه یو بل وباسو. خو دا یوه خبره یې منله چې کله به یو یهودي د بل یهودي سره یا د یو مشرک سره په قید کې راغی، نو دوی به له پیسې ورکولې او د خپل یهودي ورور به راخلاصوو. دا د دوی په دې باندې عمل کوو. نو الله تعالی ورته وایي فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مړه په بعض کتاب باندې عمل کوئ او په بعضو نه کوئ، ډېر عجیبه کار نه کوئ. او دې یهودو په دې خپله خبره باندې دومره کلک عمل کوو په دې یو باندې چې عبدالله بن سلام رضی الله عنه فرمایي وایي مونږ په یو جنګ کې چې د دوی یو قیدي نیولی و، وایي مونږ یو ځای ته راتېرېدو، هغې ته رقص الجالوت ویلی کېږي، یو ځای وایي په هغې کې د یهودو څه خلک دي. وایي زه ورته ودرېدلم، وایي ما ورته ویل چې دا یهودي مونږ نیولی دی او زمونږ نه خلاصوئ نه. وایي هغوی وایي چې مونږ پې څه کوو. وایي ما ورته د تورات هغه الفاظ ویلي چې ګوره په تورات کې الله ستاسو نه دا وعده نه ده اخیستې چې یهودي سړی په قید کې نه پرېږدئ. وایي هغه وایي چې ولې نه؟ وایي ولې زه پیسې راوړم. وایي په څو باندې خرڅې؟ نو دې یهودي ورته ویل چې یاره په 200 روپۍ باندې، په 200 درهمه. نو حضرت عبدالله بن سلام ورته په 4,000 درهمه باندې خرڅوم، که به دې اخلې ویله که نه تورات حکم خو ته یاد دی. نو دوی راغله او 4,000 درهم یې راوړل، وایي دا زموږ یهودي پرېږدئ. نو عبدالله بن سلام ته 2,000 واخیست او 2,000 واپس ورکړه او په 2,000 روپۍ باندې بیا هغه یو قیدي خرڅ کړو. نو دوی ګوره په دې یوه خبره باندې کلک عمل کوو چې یهودي به د چا سره په قید کې نه پرېښودو. خو دا دوه خبرې نه منلې، هم به یې قتل کوو، هم به یو بل د کورونو نه ویستل. نو الله تعالی په دې آیاتونو کې هغوی ته هغه وعده ور یادوي چې ګوره هغه مونږ چې ستاسو نه وعده اخیستې وه، مونږ تاسو ته ویلي چې یو بل مه وژنئ، یو بل د کورونو نه مه وباسئ، او تاسو چې دنه په فدیه کې خپل غلام را آزادوئ، نو په یوه خبره عمل کوو، په دوم نه کوو. نو الله تعالی د باندې ذلت مسلط کړو. نو ذلت پرې څنګه راغی؟ ذلت پرې داسې راغی چې دا درې واړه قبیلې دې نه مخکې دا اوس او خزرج چې دي که نه، نو دا خو مشرکان د عربو، نو ګوره دوی وروسته بیا ایمان راوړی دی. دا مونږ چې اوس وایو چې یو انصار دي یو مهاجرین دي، نو دا اصل کې دا خزرجیان راغله مکې معظمې ته، نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت اعلان کړی. نو دوی پیغمبر علیه السلام ته ویلي چې هلته کې دا خلک مونږ تنګوي، دا یهود راپسې نښتي دي. نبی علیه السلام ورته ایمان ولې نه راوړی؟ دوی دا خو یې رسمه خبره ده، ایمان یې راوړی. نو دا مونږ وایي چې انصار صحابه دي، مهاجرین صحابه دي، نو دا دغه اوس او خزرجیان دي ایمان راوړي. خو د یهودو دا درې قبیلې پاتې شوي، بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. نو دوی سره الله تعالی داسې وکړه چې دا بنو قینقاع چې نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته لاړو، د دوی سره معاهدې وکړې. معاهدې ورسره دا وکړه چې ګوره نه به په یو بل باندې حملې کوئ او نه هم په خپل منځ کې جګړې کوو. دوی ورته بلکل صحیح ده لیکلې دې واخیسته. خو په یهودو کې دا کار دی چې دوی پرې وعدې ډېرې زیاتې سره ماتوي، دوی د دوی په لیکلو باندې هم اعتماد نه کوي. نو دوی داسې وشوه چې دا بنو قینقاع په یو بازار کې اوسېدل او دوی اکثر د یهودو د سونې کار کوو، یعنې په الفاظ دیگر په دوی کې اکثر زرګران. نو هغوی به داسې چل کوو چې یو زنانه مسلمانه دغه شان د یو یهودي زرګر په دکان کې ناسته وه،
خبرې اترې کېدنه د یو یهودي راولېږدو د بې عزتۍ په طور باندې د دې زنانه نه لوپټه چې ده نو په ځمکه واچوله. نو دې زنانه اواز وکړو چې څوک مسلمان نشته. نو په دې کې یو صحابي وردننه شو ورته ویې تا زما د خور بېعزتي کوې د مسلمان. نو بس د هغه سره په جګړه شو. بس هغه توره راواخیسته او د یهودي نه سر وو. بس نور یهودیان را جمع شوه او دوی د مسلمان صحابي شهید. نبي علیه الصلاة والسلام ته چې خبر راغله چې ښه دوی خپله وعده ماته کړه ځکه د مسلمان زنانه بېعزتي کوله. نو دوی اصل کې به دې بنو قینقاع 200 کسان او جنګجو کسان. نو نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته ویې راوینیسئ. دا 200 کسان چې راونیول نبی علیه الصلاة والسلام حکم وکړو دا ټول ووژنئ. نو په دې کې د عبدالله بن ابی بن سلول چې دی نو دی راغی وایي نبی علیه السلام ته ویل چې زه راته منت کوم خیر دی او دا پرېږده زه راته ویم که نه زه دلته کې مشر پاتې شوی یم او ډېر منتونه یې کول وایي جلاوطن یې که خو وجنې ما تر دې پورې حدیث کوي وایي د نبي علیه السلام د ګریوان ته لاس ورواچوم چې بس زه راته منت کوم. وایي نبي علیه السلام وایي چې اوس دلته به څه ووایم وایي زه صحیح دی زه وایي دا د ده په وینا باندې مونږ پرېښوده ځه. نو دوی خو جلاوطن کړه او مدینه منورې د دوی نه پاکه کړه. خو دا 2 قبیلې پکې پاتې شوې بنو نذیر او بنو قریظه. وخت تېرېدو نو یو ځل داسې وشوه چې د نبي علیه الصلاة والسلام د یو بل قوم سره معاهده وه په لنډو الفاظو کې ته نو په هغوی کې نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي را لګېدلی و او یو 2 کسان یې وژلي وو. ځکه اوږده ویم نو بیا به انداشته یې شي. یو 2 کسان یې وژلي وو د هغوی سره د نبي علیه السلام معاهده وه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې یو انسان ووژلی شي نو په هغې کې خو 100 اوښان دي نو 200 اوښان اوس پکار دي چې مونږ یې هغه خلک لوړو. نبي علیه السلام سره په دغه ټایم کې نو نو دی ورغی د بنو نذیر د یهودو قبیلې خواله ځکه تیار یې ورسره معاهده وه. ویل تاسو موږ له 200 اوښان قرض راکئ او موږ به درله بیا درکړو. دوی ورته ویې راشئ چې نبي علیه الصلاة والسلام لاړو نو دوی بل یو کس خېجولی و د جرم دی دا پل چې دی نو دا یې خېجولی و او دوی چې نبي علیه السلام څنګه کیني وایي دا پل به پرې تاسو راواچوئ. نبي علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل علیه السلام راغی چې کسان ورته دغه شانته کې لټ باندې کړی دی دې ځینې تاسو پاڅئ. نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته ورونه کو سیده راپاڅېدو راغی مسجد نبوي ته. صحابه کرام ناسو ایسته بیا راغله. چې راغله نبي علیه السلام ته ویل چې ګوره د الله رسوله مونږ لاړو وطن کې کېناستو تاسو موږ ته غږ ونه کړو ایسته راپاڅېدئ. نبي علیه السلام ویل چې دا خو دغه شان جبرایل علیه السلام راغلی و ما ته یې ویل چې دا کسان د مرګ منصوبې جوړه کړې ده. نو دوی بیا ورته خلافي وکړه. نو نبي علیه الصلاة والسلام له ټیم ورکړو چې بس په 2 ورځو کې تاسو د مدینې منورې نه به وځئ او ځان سره به دومره سامان وړئ چې څومره په خر باندې بارېږي یا په اس باندې یا به ځان سره وړئ نور به دا هر څه مونږ ته پرېږدئ. نو دوی خو څه نه شوه کولی نو دا بنو نذیر چې دی نو دوی هم لاړه د مدینې منورې نه دوی هم اوښ کړه دوی یې وشړل. یوه قبیله پکې پاتې شوه بنو قریظه. نبي علیه السلام د دوی سره معاهده وه چې کله د خندق غزا جوړه شوه نو د خندق په غزا کې دوی چې دی نو دا کافران او دا یهود دوی راغلي 10,000 لښکر راغلی او مسلمانان چې دی نو دوی 4,000 کسان ایله اوس مقابله نه کېده. نبي علیه الصلاة والسلام مشوره واخیسته د صحابو نه چې اوس څه ترتیب وکړو چې د جنګ ترتیب څه پکار دی. نو حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه ورته مشوره ورکړه چې کله مونږ زمونږ قانون وایي دا و چې مونږ به کله جنګ نه شو کولی مونږ به د دې ټول ښار نه خندق وکنستو نو بیا به دشمن راوړېدی نه شو مونږ به دلته دفاع کوله په غوښو باندې وویشتل. اوس داسې ده چې نبي علیه الصلاة والسلام د دې ټولې مدینې منورې نه خندق وکنستو خو د شا طرف ته بنو قریظه و. نو نبي علیه السلام ویل چې لکه دا شا طرف زموږ محفوظ دی ځکه چې دا خو د دوی سره زموږ معاهده ده په دې طرف خو نشي راتلی خو داسې دا 3 طرف ته د مدینې منورې نه خندق وکنستلی شو بلکې علما وایي چې یو طرف ته مدینې منورې نه خوړ دی نو هغه طرف ته هم خطره نه وه هلته یې صحابه کرامو د په دې 2 طرفونو ته د سکراس خندق کنستلی شوی دی. اوس هم مدینې منوره کې دې ته 7 مساجد ویلی کېږي اشاره په دغه نوم باندې ده اشاره 7 مساجد او هلته چې کوم روډ دی نو دغه اصل کې خندق نو په هغې کې 7 جوماتونه دي واړه واړه نو دا اصل کې د صحابه کرامو خیمې وي. یو د ابوبکر صدیق صاحب خیمه وه دلته د عمر صاحب وه دلته د فاطمة الزهرا وه دلته د علي رضی الله عنه وه دلته د سلمان فارسي وه او د ټول نه بره چې ده نو د نبي علیه السلام خیمه ده. اوس هم هغه ځایونه آباد دي خلک ورځي زیارت ته. دې ته 7 مساجد ځکه ویلی کېږي چې دا د خندق په موقع باندې دا د نبي علیه السلام خیمه وه دا د سلمان فارسي وه دا د عمر صاحب وه دا ټول مونږ چې تللو نو په هغه ټایم کې
د حضرت فاطمه الزهرا چې کوم خیمه کوم ځای کو نو باقي کار کېدو ابو بکر صدیق سره چې کوم د خیمو نه په ځای کې کار کېدو او نور د پنځه چې کوم جماعتونو نو د خپل ځای باندې نو نبی صلی الله علیه وسلم دا مطمئنو چې شاته د يهودو سره زمام معاهده او په خپل ځای باندې دي لزر کسان راغلو د خندق نه اخوا چې د کې نسته دا واقعا ان شاء الله تفصیلی بیا روانه ده په دې کې خپل خبرې دي نبی صلی الله علیه معجزې پکې ښکارا شوې قتل پکې څنګه وشو خو بهرحال دوی د قتل راغله بیا الله تعالی دې څه وکړه چې خوښ چې دا دی یو میاشت پورې ناس مسلمانان په ناس چې مونږ دراوړو نن دراوړو سبا دراوړو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم خبر راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خبر راغی چې هغه په زو واده ماته کړی وای څنګه وای هغه يهوديان لا او دې مشرکان لا لس او خان چې د سامان ولېګو او زموږ سره واده ما کړه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته چې چاته مو وای ځکه چې الریډي لزر کسان راته مخامخ ناس او چې شپږ زره کسان دلته کې ناس او شاته دی وابو را باندې شان راشد د مخ نه راشي نو کمزوري صحابه کرام په کې نو سره چې حوصله خراب شي چاته مو وای نبی صلی الله علیه وسلم یو څو کسان ورولې چې تاسو خیر له معلومات وکړي چې دا خبر احتیاط کنه نو چې څو کسان ورغله د دې سره خبرې کولې د دې يهودو سره چې ګورستا سره زموږ معاهده ده دا کار مکوې او وی معاهده نشته زموږ بالکل معاهده ما تکړې ده او د کملګری دي موږ د شان در سعودي باندې مخ نه راشي او خیر هم نشته نبی اسلام په دغه ټیم کې استقامت اختیار او ډیرو صحابه ته پته ونه لګي د ډیرو صحابه په دې کې منافقان وسته پته ولګي بل زران ته راغله سشاته ناس دي او وس هم پته ولګي چې الله سره مدد کوي او کنه کوي نبی اسلام الله تعالی دعا کوله چې الله تعالی اوس دا ګیر د سګیر فلکه دا جرم دې د دوه پلو په منځ کې صحابه کرام ګیر شو په دې کې الله تعالی امداد وسو کو چې یا حسینه راولېګل او د ستیز سیره راولېګل چې دې کافرانو چې کم هغه خیمه به هغه وړاندې کړې اصول ایمان لیکلي هغه کم دیګونه چې باندې کړو هغه واوړېدل ډېر زیات ورو راغی چا یو طرف ته منډي چا بل طرف ته منډي په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم حذیفه بن یمان رضی الله عنه وایي وتناقش معلومات ته چې د کسانو څه حالات دي هغه یې نو زموږ د سیاست نشو وای ځان مینا غرض کړو په کله کې ناسو نبی صلی الله علیه وسلم پاسه په جوړ پاسه دما نبی صلی الله علیه وسلم سره په چې لا سره کو یا جسم مې د سي ګرم شو چې خولې راغلي سره راغلي یې خو یې نیو ویلام په چرته کې لاړم جاسوسي می کوله په باندې کې چاوي په لختر کې چاوي چې خیال کوی یو بل لاس ورکړي دی بل نه تاسو کوي چې موږ خو جاسوس دشمن نه راځي نشي وای ما پکې دیونه لاس ورکړو چې څوک هغه چې پلان کې او زما د چا تاسو وای ګیره د څه چاو تاو کړی دا زهره بن یمان وی ما یو ځکه غشه برابر کو د ابو جهل وای دی وای ما می شرا یعنی بل سردار وای ما چې ولنه وای نبی اسلام راته چې ګوره ته وانه نه کې بس صرف خبر راوړو سید راځه هغه وی دا نبی اسلام ته وی چې کسان په منډه دي په خیر او ډیر زیات حواس خراب دي په دې کې د مشران او وزن او چې بیا مو سرګور او وس ټیم نه دی وس پر حالات ډیر زیات خراب دي او ځي چې واپس مکه معظمه ته واپس کړه نو جنگ ونه شو او چې نبی صلی الله علیه وسلم د یو میاشت پر استومانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندق کې خپل کار کړی او دوه برداشت شو دا ان شاء الله تفصیلا د وخت به ذکر نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دی و تختیدا او لاړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته راغی چې راغی نو الله تعالی جبرائیل علیه السلام راولې چې تاسو کې تزرق دی نبی اسلام یې ما خطر حضرت فاطمه له ورته چې وینځه حضرت جبرائیل علیه السلام وو دې مولا ټول نه دی کوي موږ لا سامان نه دی کوي د تفسیر استعمال منګي لاړ شه د بنو قریظه پسې او ابوی محاصره کوي او ابوی د مدینه نه وتښتوي نبی اسلام اعلان وکړ چې بس ودکېږي ما آرام نشته راځي صحابه کرام لاړو د دې بنو قریظه دی په مضبوطو قلاګانو کې وسم د دې قلاګانې بازشته د مدینه منورې نه چې د شمال طرف ته لاړ شي د کعب ابن اشرف چې کومه قلعه د وسم شته هلته کې موجود ده موږ په دې کې تلو موږ زیارت وکړو څه زیارت وکړو د يهودي قلعه په بار هغه دي چې دا اغازه ده فاطمه صلی الله علیه بن زبیر او زید هغه علما چې سبعه علما سبحه فقها په مدینه منوره کې فاطمه صلی الله علیه زید بیا عائشه صدیقه رضی الله عنها د خورای د عبد بن زبیر کور له وسره راځي نو نبی صلی الله علیه وسلم ورکه د يهودو په سعودي محاصره کړه نو څومره چې په دې دروازې نه کولاوالي او اخر تر دې پورې تنګ شو
چې تم شو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې موږ در کوزیږو خو زموږ په باره کې څه فیصله کوي. نبی علیہ السلام یو صحابي ورولې کو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه. ابو لبابه تدوی وې زموږ سره څه فیصله کوي. هغه ته نو سمره خو دې په مایا او تلاس راکو وې زموږ حق یې نه چې بیا په پټ ولې چې تاسو د پیغمبر اسلام راز ما او نو دی ابو لبابه رضی الله عنه ځان د مسجد نبوي په وستن پسې وته او چې تر څو پر الله تعالی زما په باندې قبل دې مزبط په شان ته ولې شي. نبی علیہ السلام یې ته شي وی چې الله مو کوم نه کړی ته ولې نو سره بیا پرانیزو موږ به کو واپس ته بیا کړو. نو چې کله الله تعالی بیا دا توبه قبول کړه وسم پر ریاض الجنه کې داستانه موجود ده پرې په لیکلي استوانا ابو لبابه دا او سند چې ابو لبابه په څیر نه ولا تر چې وایي را نازل کړه بیا صحابه په دې پرانیزو دوه نه چې الله تعالی رسول نه راغلی زینب پرانیستل د فشان راغلی. نبی علیہ السلام په خپل راغی به دې پرانیستو او چې کله دا يهود راکوس کړه نبی علیہ السلام یې معلومات یې کوي نو چې کوم پکې باندې نو بس کندي ولې وکناستلې په مدینه منوره کې بس سره به ته وستل ورچول تاسو او چې کوم زنانه وي هغه قیدیان کړی او چې کوم بوډاګان واقعا په خپل ځای پرې خو تاسو وسموي او باندې کې بعض بوډاګان دي چې زموږ نوجوانان لا موږ ساتو موږ هم پکې مړ کړی. نبی رسول الله راځي بس هغه هم پکې مړ کړ او خوري ورواله ولې الله تعالی ذلیل کړ. درې وانه قبیله بنو قینقاع بنو نذیر او بنو قریظه ولې چې دوی خپل وعده ماته نو چې وعده ماته کړو الله تعالی ذلیل کړ. نو الله تعالی دغه واقعي ذکر کوي چې ګوره دا په تاسو باندې حرام او تاسو تورات حکم نه منو تاسو قران هم نه منو نو چې نه منو الله تعالی ذلیل کړو. دغه واقعي الله تعالی په آیاتونو کې ذکر کوي. نور تفصیلا به ان شاء الله دا واقعي ته بیا راشي د بنو نذیر د بنو قریظه او قینقاع چې ان شاء الله ذکر وایي. وَإِذْ أَخَذْنَا هر کله چې موږ واغستا ستاسونا میثاقکم کلکه وعده لا تسفکونا چې نه به تویوئ دماءکم خپلې وینې ولا تخرجونا او نه به وباسئ انفسکم خپل ځانونه من دیارکم خپل کورونو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون او تاسو گواهی ورکوله ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دغه خلق وی تقتلون انفسکم چې قتلولم خپل ځانونه وتخرجون فريقا منكم او استل تاسو یو ډله په تاسو کې من دیارهم خپل کورونه تظاهرون علیهم مدد کو د یو بل خلاف بالاثم والعدوان فګناه او په ظلم کې وَإِيَّأْتُوكُمْ أُسَارًا او خراب الله تاسو ته قیدیان تفادوهم فدیه کې به تاسو ازادول وهو محرم علیکم او حرام کړی شوی په تاسو باندې اخراجهم ویستل د دوی افتؤمنون آیا تاسو ایمان راوړئ ببعض الکتاب په بعضې حصه د کتاب وتکفرون او انکار کوي ببعض په بعضو باندې فما جزاء پس سبب لدا من یفعل ذلک منکم څوک چې کوي دا کار په تاسو کې الا خزي مگر رسوایی ده فی الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې ويوم القيامة او ورځ د قیامت يردون الى اشد العذاب واپس وکړل شي سخت عذاب ته وما الله او نه دی الله تعالی بغافل نا خبره عما تعملون چې کوم اعمال تاسو کوئ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا
دا هغه خلق دي چې اغستی دی دا ژوند د دنیا بالآخرت په بدل د آخرت کې فلا یخفف عنهم العذاب سپک بنه کړی شي د دوی نه عذاب ولا هم ینصرون او نه به د دوی مدد وکړلی شي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.